تېره ویډیو کې ما یو څه د هایپرټنشن کازز په بیس کې راوستي ول، کوم چې ریاض دي، یعنې کوم چې موږ های بلډ پریشر ورته وایو، یعنې یو انسان چې د هغه ولې د های بلډ پریشر شکار سي، مطلب د دې د څه څه وجوهات دي، څه څه کازز دي، نو هغه ما بیان کړی ولې سي. نن په دا ویډیو کې په هایپرټنشن په کازز باندې بیس کوو، مطلب کوم چې لو بلډ پریشر دی، ستا په ارټري، ستا په رګو کې که د وینې پریشر، د بلډ پریشر که چیرې لو سو، هغه ته موږ هایپوټنشن وایو. صحیح. نو د هایپوټنشن چې کوم ده هغه څه څه وجوهات دي، مطلب څه څه کازز دي. په دې کې ګوره راځي اوله سره کوم چې ډیهایډریشن دي، مطلب د اوبو کمی. که چیرې ستا په بدن کې د اوبو کمی راغله، ستا په وینه کې، ستا په بلډ کې، نو په دې په وجه سم ستا بلډ پریشر چې دی هغه لو کېږي. ولې ستا وینه چې کومه ده، کله چې ته اوبه زیاته شي نو ستا وینه په رګو کې ښه فلو کولی شي. صحیح. نو که چیرې ته د اوبو کمي په بدن کې راولې، نو وینه چې وي هغه زیاته ګاډه سي، په دې وجه په رګو کې فلو نسي کولی، دې ته موږ لو بلډ پریشر وایو، او دا د ډیهایډریشن په وجه سم کېدلی سي انسان. صحیح دی. بس راسه په دې کې ګوره په دویم نمبر باندې چې دی هغه څه دی، نیوټریشنل ډیفیشنسي، مطلب د خوراک کمی. یو داسې خوراک چې هغه ستا بدن کې کمی وي. مثال کے طور پر ته د بیلنس ډایټ استعمال نه کوې، بیلنس ډایټ یعنی متوازن غذا هغه ته نه انټیک کوې، اخلی نه، دې په وجه سم ته د لو بلډ پریشر شکار کېدلی شې. صحیح. بیلنس ډایټ مطلب دا دی ګوره ته اینی ټایپ اف فوډ، هر قسم خوراک چې دی هغه ته په معیاري روي سره خورې. ښه، یعنې په معیاري روي سره ته هر قسم خوراک ته خورې. مثال کے طور پر په دې کې ډیری پروډکټس دي، یعنې ملک دی، یعنې شیدې، مستې، چیز، پنیر، یعنې دا څومره هم مطلب ډیری پروډکټس دي. پسې راسه په دې کې کوم چې موږ میټ والا ګروپ ورته وایو، یعنې د غوښو چې کوم ګروپ ته چکن دی، بیف دی، مټن دی. صحیح دی. یعنې اینی ټایپ اف سبزیان اسپې ویجیټیبلز، دارنګه خوراکي که تا چیرې کولی، نو ته به بیا د لو بلډ پریشر شکار کېدلی نه، مطلب نه به شکار کېدلی سې. صحیح. پسې راسه په درېیم نمبر باندې چې کوم دی هغه څه دی، هغه دا دی که چیرې ستا فزیکل اکټیویټي کمه وه، مطلب ته جسماني ورزش ته نه کوئ، روزانه جیم ته نه تللی، یا داسې ایکسټرا ایکسرسایز کول، 1 غنټه 1.5 غنټه ایکسرسایز، دا ډېر ضروري دی د جسم لپاره. صحیح دی. نو هغه که تا نه کول، بیا هم ته د لو بلډ پریشر شکار کېدلی شې. صحیح. په څلورم نمبر باندې که ته چیرې وګورې، نو کوم چې اوور ویټ اینډ اوبیسټي ده، صحیح، موټاپه چې موږ ورته وایو، دا هم د لو بلډ پریشر یعنې تا څه کوي، د لو بلډ پریشر شکار کوي، اوبیسټي، موټاپه. صحیح. په شپږم نمبر باندې که چیرې وګورې هغه څه دی، هغه دا دی که چیرې ته انجریس وی، یعنې یو ځای دې زخم ولګېدی، بلیډینګ زیاته سه ولاړی، وینه زیاته ولاړه، نو دا هم د لو بلډ پریشر په دې ټایم ته شکار کېدلی شي. صحیح. په دې کې په اووم نمبر باندې که چیرې ته وګورې هغه دا دی د پریګننسي په وخت، یعنې کله چې چایلډ برث، یعنې د کوچني پیدایش چې کله کېږي، په دې وجې په دې ټایم هم بلډ پریشر چې دی هغه ډېر لو کېږي. صحیح. په دې کې په اتم نمبر باندې که چیرې وګورې هغه دا دی چې ته میډیسنس که ته واخلې، داسې میډیسنس ته واخلې د هغو سایډ افیکټس وي، ته د علاج لپاره اخلې، لیکن دوی چې وي نور سایډ افیکټس هم وي، هغه هم لو بلډ پریشر کاز کوي. صحیح. نو ګایز امید لرم چې د ویډیو څخه استفاده اخیستې وي. انشاءالله ملاقات وي په نیکسټ ویډیو کې. نو فی الحال الله حافظ.